ذکر کوي چې د الله رسول دی و خاتم النبیین او د نبیانو اخیرنی نبی دی، د نبیانو ختمونکی دی، نبوت په هغه باندې ختم شوی دی، د هغه نه پس بل نبی راتلو والا هغه نشته دی. وکان الله بكل شیء علیما، او الله تعالی په هر یو څیز باندې هغه عالم دی، نو الله ته د هر یو څیز باندې پته ده. نو په دې آیت کې د خاتم النبیین عقیده چې دی نو هغه څه ده؟ هغه پرته ده چې د نبی علیه السلام نه پس راتلو والا هیڅ یو نبی بل نشته دی. او څومره چې په هغه وخت کې که یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس که چا دعوه کړې وه او یا اوس څوک کوي او یا د راتلونکي دوره پورې، نو د هغې ټولو دروازې الله بند کړي دي. او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم روایات احادیث په دې باندې که موږ وګورو نو هغه ډېر زیات موجود دی په دې خبره باندې. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د نبیانو آخري نبیم، زمانه پس بل هیڅ نبی راتلو والا نشته دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په یو روایت کې دام راځي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا نبوت بعد نبوتی، زمانه پس د نبیانو آخري نبیم، زمانه پس بل نبی نشته او زما د نبوت نه پس بل نبی نشته. په بعض روایاتو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم هغه مختلف نمونه خپل ذکر کړي دي چې زه حاشر یم، زه چې کوم دی نو عاقب یم، مختلف نمونه په هغې کې. نو حاشر په هغه معنی باندې چې د هغه نه پس حشر دی، د هغه نه پس بل نبی راتلو والا شته دی نه، د دې امت نه پس بل امت شته دی نه، نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس چې کوم قیامت برپا کیږي نو د هغې نه پس حشر دی. دغه رنګ عاقب د نبی صلی الله علیه وسلم په نومونو کې یو نوم دی چې هغه ذکر شوی دی چې زه عاقب یم، نو د هغې نه پس دا دی چې زما نه پس به بل نبی راتلو والا یعنی هغه نشته دی، او د هغه نه پس به چې کوم دی نو خلکه د الله په دربار کې د حساب کتاب دپاره پیش کیږي. دغه رنګ په یو روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي انا والساعة کهاتین، زه او قیامت چې کوم دی نو هغه داسې وو لکه دا دوه ګوتې یې داسې کړئ لکه څرنګه چې دا خپلو کې یو بل سره سي هغه یو ځای دي. یعنی څه مطلب؟ د ما نه پس بل نبی راتلو والا شته دی نه، او دا امت اخیرنی امت دی، نو د مرګ دپاره د آخرت دپاره د حساب کتاب دپاره څوکې د هغې دپاره تیاری وکړې. څه دی؟ دا چې کوم دی نو کافة للناس، د تمامو خلکو دپاره چې کوم دی نو هغه کافي رسول راغلی دی، د ټولو انسانیت دپاره هغه څه دی؟ هغه رسول دی، د هغه نه پس بل رسول راتلو والا نشته دی. دغه رنګ یو آیت کې راځي لیظهره علی الدین کله، دا نبی صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی اخیرنی نبی دی، د دې غرض دپاره چې دا دین په دې نورو ادیانو باندې څه کي؟ هغه غالب کی. ستاسو دا اوس الله ډیوټي لګولې ده چې د هغه خلکو مخنیوي وشي چې کم خلک که دا دعوه کوي او دا دین چې دی نو نورو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې د بل نبی د راتلو سلسله هغه ختمه ده. یا ایها